نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير صدق الله العظيم سورة سبا دویشتم پارات دویشتم نمبر آیت فمخی رکو کید اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیان شو پدی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل او دا شرک قباحت بیانی اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی چی دی مشرکانو تا اوایا چی تاسو دا زان دا طرفنا کم شرکان خدای اللہ رب العالمین سر خدایان جوڑ کری دی نستاسو دا دی خدایانو عجز نمردی چی پزمک اسمانون کی دا یوی زرے هم مالکان ندی او نپزمک اسمانون کی دا دویس شراکت شتا او نو دید اللہ جل شانہ مددگاران دی اسیوت خدایان وائی دا حسیز مالکان ندی یا اللہ رب العالمین دا قیامت دورد شدت بیانی چی دا قیامت دورد بعد اللہ پاک دا اجازت نا علاوہ سوک دا چا شفاعت نشکولی تردی حد پورے چی دا قیامت دورد بعد پدی فرشتو بعد ہم یر راشی یا چید اللہ پاک دا طرف نکم حکم اشی او دا دی فرشتو نیر لارشی دی بخبل منس کی خبریں کے چی اللہ پاک سب فرمائے دا فرشتے بویچ اللہ پاک رشتنی او حق وینا او فرمائے یا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چی دا مکی دی مشرکان سر مناظروں کا دویت ہوایا چیز مکی اسمان نا تاسو ترزق سوک در کے چی کلدہ مشرکان خاموشی ندویت ہوایا چی رزق اللہ در کے او بیا دویت ہوایا چی منگو تاسو کی سوک پہ ہدایت او سوک پہ گمراہی یا دیت او فرمایا زمن کم اعمال دی دا غیبت لب منتا ملاوی کی زمن نبی تپوس کی استاسو نبن کی او کستاسو کم اعمال دی استاسو نبی تپوس کی زمن نبی تپوس نکی او زمن گو استاسو دا پیسلے ورز دا قیامت دا چه ہدایت والتا کامیابی او نجات ورکی او گمراہے والتا سزا او ہلاکت ورکی او بل اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی دی دا مکی مشرکانو تا ہوایا چی تاسو کم خدایان جوڑ کری دی اللہ جل شانہو سر مشرکان جوڑ کری دی ما تا خدایان ستاسو اخائی چی دید پارس اختیار یا بادشاہی یا قوت شتا اس چیز ورلر نشتا کبوتان دیو ککانی وغیرہ دی اس طاقت پدے کے نشتا بیادہ نبی علیہ السلام عالمگیر نبوت ذکر گئی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی دا قیامت دا ورز پوری چھ سمر انسانان دی تمنگ ٹول دا پارا کافی لے گلی نیکانو تب خوش خبرے ورکے او بدانو تبا دا سزا و عیدات ورکے
و د قیامت پوری ټول انسانانو د پاره د نبیینو نبی علیہ السلام نه بعد د قیامت پوری دنیا ته بل نبی نه راځي لکه د ټولو د پاره نبی علیہ السلام شو څوک پاتې شته نه چې هغې د پاره نبی علیہ السلام نه دی بل نبی ضرورت پاتې ځکه نه شو بیا چې کله د قیامت ورځ په دنیا کې د دې کافرانو حالات څنګه کافران نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې موږ ستا په دې قرآن باندې ایمان نه وروړو دا موږ نه منو او داسې کې چې د دې نه علاوه تورات انجیل زبور پخواني کتابونه هم نه منو د مکې مشرکان الله پاک فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي او پدی باندې قیامت کی یا سزا راشي یا په دنیا کې پدی باندې عذاب راشي بیا بدی یو بل سره اختلاف شي کشران کو توي چې تاسو د وجه مونږه گمراه شو تاسو راته وی چې دا پیغمبر ممنه قرآن ممنه اخرت ممنه تاسو د وجه مونږه گمراه شو کتا سو نوې نو موږ ټول مسلمانان دا کشران کافران بدی مشران سرداران دا مشران بوتوي ولې من تاسو د هدایت نه منع کړی وای من درته ویلو چې پیغمبر ممنه قرآن ممنه اخرت ممنه خپل منس کې او په دې لانجه شو په دنیا کې دا کافران د خپل سردارانو پسې روان اخرت کې بدی جګړه کوي ایبو تیس تاسو خپل غلطي وي ځان ملامت کوي موږ د تنوع بیا ودا کشران کافران او دې شپورت وتا صدا منسوبي موږ د پاره نه جوړول چې دا چل وکوي پیغمبر بدا سے نه مانی جواب بدا سے ورکوي ټوک ور پسې دا کوي پیغمبر پسې به استهزاء په دې طریقې سره کوي د قران مبارک بدا سے منسوبي جوړوي تاسو شپورت دا کار په دنیا کې موږ ته نه کوو دیزه کی بدی شرمنده شي دوی بخبل ملامت یا پټ لیکن دغه ځای کې شرمندگی او ملامت یا دي ته به هیڅ قسم فایده ورنکړي الله جل شانه فرمایي دي ټول ته د خپل عمل جزاء او بدله ملوش نو کو په دنیا کې نن دا کافران د خپل مشران په روان دي اخرت کې بدی په خپل منس کې په جګړه او په لانجه او بیا الله جل شانه فرمایي چې دنیا کې معمول او قانون د خلق داد کله چې مونږ یو کلی د پیغمبر ولیکو مالدار خلق مخالفت عموما دا دیندار خلق دا نیکان غریبانان او مالدار خلق کې نیکان خلق کمی الله فرمایي چې کله مونږ یو کلی د پیغمبر لیکو دا قضیه چې کم مالدار او سرمایدار او سرداران خلق هغه یې مخالفت ځکه چې مالدار سره خامخا خپل کسانی هغه یوازې مخالفت نه کوي ملګري وډلې وي او غریب سړي سره څوک وینا نو غریب سړي په یوازې مسلمان شي او همیشه د پاره دا نیکان خلق دیندار خلق دا غریبانان وي او دی بیا سوی پیغمبر مقابله کې زمونږ مالم ډیر دی او زمونږ طاقتم ډیر دی او زمونږ اولادم ډیر دی مونږ ستانه خیو پیغمبر مقابله کې وي الله پاک فرمایي دا مال ورکو منځو اخلم منځو کڅوک مالدار کوم دا زمالدار او کڅوک غریب کوم او مال دې نو ورکوم دا زن ورکو دا تاسو خپل کمال نه دی نو کمال می درکړي د دې د وجد عذاب نه تاسو بچ کې دي نشي الله جل شانه فرمایي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام تاثر و بلی خدایان چه تاسو پخبل خیال کے خدایان جو شری دی سواد اللہ لا یملکون مثقال ذرت دی مالکان ندی فاندازی دیوی ذرے فی السماوات ولا فی الارض نپاسمانون کے دسو نپزمک کے دسو وما لم فیہما من شرک او نشتد دی خدایان استاس دپارا پدیزمک آسمانون کی شراکت وما له منهم من ظهير
او نشته د الله پاک دپاره د دې خدایان نه څوک مددګار ولا تنفع الشفاعة عنده او پیدا نه ورکي شفاعت بنزد الله الا لمن اذن له مگر چاته چې الله اجازت وکړي نو شفاعت کولی شي حتی تر دې پورې دا فزع عن قلوبهم چې ير لاړ شي د زړونو د فرشتو نه قالون وی دا فرشتي ماذا قال ربكم سو فرمایل ستاسو رب قالو نو دا فرشتي نور فرشتو تو الحق الله پاک حق فرمایو وهو العلی الکبیر د الله پاک اچت او لوی شان والا ذات قل تو فرمای من يرزقكم من السماوات والارض تاسو رزق درکې د اسمانونو د ځمکو قل تو فرمای کله چې دی چپ شنو جواب ورک الله پاک تاسو له رزق درکې وإن أو يقنا من جو إياكم وتاسو لعلى هدى خامقا بهداية باندي أو في ضلال مبين يا پگمراه احکارك قلت فرمائے لا تسألون عما أجرمنا تاسو نبتپوس نشی کولی زمون د عمل مبارک ولا نسأل عما تعملون او سوال بنشی کولی زمون نستاسو د عمل مبارک قلت فرما یجمع بیننا اللہ پاک بجمع کی پما بین زمنگ استاذ کی پورز د قیامت باندې ربنا چې زمنگ رب دی ثم یفتح بیننا بالحق بیا اللہ پاک فیصلو کی پما بین زمنگ حق کی وهو الفتاح العلیم د اللہ پاک فیصلہ کون کیو فی ذات قلت فرما ارونی الذین الحقتم به شرکاء اللہ تاسو ما تو قیغ خدایان چې تاسو پی وسکی د الله پاک سره کله هیڅ کله دا شریکان د الله پاک سره نه دي بلکې والله العزیز الحکیم بلکې الله پاک غالب حکمت والا ذات دی وما ارسلناک الا کافة للناس او تمنګ نه لګلی مگر کافی د ټول خلق لپاره بشیر زیر ورکون کی نیک د جنت نیکانتا و نذیر او يرون کون کی د جهنم د عذابونو کبدان خلقتا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لكن اکثر خلق نبوی ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين واذا مشركان کله بيدا وعد عذاب د قیامت کې چرتا سرشتونی قل تو فرمای لكم میعاد یوم استاذ د پار وقت وادي مقرر دي لا تستاخرون عن ساعتا تاسو نشرست کې دي داغین یو ساعت ولا تستقدمون تاسو داغین وړاندې کې دي شي وقال الذين كفروا او يا خلق کافران دي لن نؤمن بهذا القران ایمان بالکل نرو په قران باندې ولا بالذي بين يديه او نپا کتابونو چې د دین وړاندې تورات انجیل زبور باندې ولو ترى الظالمون وكثرت اولد الكل ظالمان موقوفون عند ربهم دي بودرول شي د خپل رب وړاندې په قیامت کې يرجع بعضهم الى بعضنا پس کی وباس دی باذت القول وینا فيوم الباند الزام اڑي يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ويبا خلق کی کمزوری ګڼل شو کشران کافران هغه خلق ته چغي مشران کافران لولا انتم لكنا مؤمنين کچرینه تاسو نو موږ خامخا مؤمنان قال الذين استكبروا ويبا کسان چغي متکبر مشران کافران دي الذين استضعفوا كافران تچيب کمزوری ګڼل کشران کافران انحن صددناكم عن الهدى ايتا سمون کړه د هدایتنا بل جاءكم بل كنتم مجرمين بلکې کله چې راغی تاسو په خپل مجرمان وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا او يبا کسان چې کشران کافران دي مشران کافران ته بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیرنا د شپې او د ورځې استامروننا کله چې تاسو مونږ حکم کو ان نکفر بالله چې مونږ کفر کو په الله باندې ونجعل له اندادا من الله سر شریکان جوړ کو واسر الندامه لما او العذاب او دی پټکی خپل پیمانتیا کله چې دی عذاب ویني وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ومنغو ګرځو توقنا پسټونو د کافرانو کې هل یجزون الا ما كانوا يعملون دي توبدن شور کولی مگر د دوی د عملونو وما ارسلنا في قريه من نذير ام ندلی کلی پیسو کلی کیو پیغمبر يرون کې د عذابونو الا قال مترفوها مگر ویل دی غي تمالدار خلق د دوی کلی ان
انا بما ارسلتم به کافرون یقینا من پاغه دین چې تاسو پاغه را لګل شم انکار کوونکیو وقالوا وی بني کافرانو نحن اکثر اموالهم اولادا من ډیر په اعتبار د مال او د اولاد سره وما نحن بمعذبين او من تبع عذاب نشرا کول ولتو فرمایا ان ربي يبسط الرزق بیشک زما رب فراخ کوي رزق لمن یشاء چاته چوغواړي ويقدر تنګوي رزق چاته چوغواړي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پیږي واخذ